أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستانو په نننۍ ویډیو کې درته د خارښ دپاره یا چې په چا باندې خارښ وي سپونې وي د هغې دپاره ورته دا آیات ښیم دا آیات چې څوک اووه ځله ووایي او په هغه دانه باندې یا سپونې باندې چوف کړي د خارښ ځای وي خارښ پرې لګېدلی او یا لکه خارښ پرې لګي یا الرجي وي یا څه چې وي نو په هغې باندې چوف کړي اووه ځله ووایي او په هغې باندې چوف کړي نو انشاءالله دغه مرض نه دغه خارښ نه دغه دانې نه دغه مصیبت نه به خدای پاک خلاص کړي او یا که چېرته ویې پرې نه نو دا آیات دې ولیکي په یوه پاڼه باندې او پاڼه دې د تعویض په شکل باندې په مټ باندې وتړي انشاءالله ډېر زر به خارښ نه سپونې نه خلاص شي که هر څومره دا عمل وکړو یعنې که هفتې وکړو که هر څومره دا عمل وکړو انشاءالله ډېر زر به دې اثرات وویني دا ویډیو د ثواب په نیت مخکې شیر کړئ چې ثواب کې پوره حصه پیدا شي جزاکم الله خیرا واحسن الجزا والسلام